کشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل والذی نفسی بیده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه. اذا الله په ذات مې د قسم وی چې چا په دست قدرت کې زما ساده وي داسې وخت به راشي چې یو انسان به په یو قبر تیریږي او په قبر خورو کې به ځان لوغړی او دا به وایي چې یا الله چې د دې قبر والا په ځای زه مړ وی چې دا ژوندی دی او دا په دې وجه نه وایي چې الله سره دیدار ډېر زیات شوقین دی چې بس الله سره دیدار وکم جنت ته لاړ شم نه الا البلا د دنیا د مصیبتونو نه به تنګ شوي د دنیا غمونو به راتنګ کړي او قبر باندې به لوغړېږي وي یا الله چې د دې قبر والا په ځای زه وی نن سبا ګوره خلک د مرګ سوال کوي ډېر خلک دي تاسو به لیدلي تنګ شي انسان د کور غمونه د بیلونو غمونه د کور خرچې د ماشومانو خرچې دومره مصیبتونه پیدا شي انسان وایي چې مړه مرګ ښه دی تنګ شوم حالانکه مرګ موږ نه خوښوو یریږو د مرګ نه تیاری هم نشته نو مرګ خو هغه خلک خوښوي چې هغې څه نه څه تیاری کړې وي د الله یری په زړه کې وي موږ سره ځي روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ایرفع العلم چې کله قیامت نږدې شي نو علم به اوچت شي علم د قرآن او د حدیث علم به د سینو نه اوچت شي علم